جی عدنان مننه بالکل نن ما راوستي سوات سعیدو شریف کې د ملکن ډیویژن د ټول نه لوی کالج جانزیب کالج ته جانزیب کالج چې دی نو د والي سوات په وخت کې جوړ شوی و او دې وخت کې دې کې چې دی نو 6 زره زده کوونکي یعنې سټوډنټان هغه په بیلو بیلو شعبو کې زده کړې کوي د جانزیب کالج سټوډنټانو د ډېر وخت نه غوښتنه ده مطالبه ده چې دلته کې د بي ایس او دغه رنګې د ایم ایس لپاره ډیګري هولډرز سټیټس دی ته ورکړي دلته چې دې وخت کې 18 شعبې دي د بي ایس او پای کې 2.5 زره سټوډنټان دي هغې چې دی نو د سوات یونیورسټۍ سره اپلیټډ دي دلته کې امتحان وشي دلته هر څه وشي ډیګري هلته لاړه شي هلته دسخط به وشي نو بیا دغه ډیګري چې دی نو منظوره شي په دې اړه باندې د جانزیب کالج سټوډنټانو وخت په وخت باندې یا د دې ځای مشرانو وخت په وخت باندې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې څنګه اسلامیه کالج دی یا د خیبر پښتونخوا و نور کالجونه دي هغوی ته دا اختیار شته چې دغه هلکانو له دغه زده کوونکو له ډیګري ورکړي ډیګري خودمختاره وي په دغه اړه باندې د دغه زده کوونکو سره پوښتنه کوو دغه خبرې نن کوو چې یاره دا د دې جوګه ده چې یاره دا جانزیب کالج چې دوی دغه ډیګري ورکولی شي که نه شي ورکولی او دا غوښتنه څه حده پورې د دوی چې دی نو هغه جایزه ده په دې باندې بحث کوو موږ سره زده کوونکي دي سټوډنټان دي دونه پوښتنه کوو لومړی کې خو را سره خپله پېژندګلو وکوئ ډېره زیاته مننه زما نوم شمس العالمین دی او زه ډپارټمنټ اف پاکستان سټډیز 7 سیمسټر سټوډنټ یم د ټول نه مخکې خو زه تاسو ته ډېر زیات مننه کوم چې تاسو دلته رالی او زموږ کوم مسایل چې دي په هغې باندې تاسو خبره کولو موقع موږ له راکړه لکه څنګه تاسو ته پته ده جانزیب کالج چې دی نو هغه د سوات یونیورسټۍ سره افیلیټډ دی او دی خپل ډیګري چې کوم ده هغه ایشو کولی نه شي سټوډنټانو دپاره نو په دې کې ډېر زیات مسایل چې کوم دی هغه سټوډنټانو ته تر مخه ده لکه څنګه یو سټوډنټ چې دی هغه بي ایس کمپلیټ کړي نو د هغه بي ایس ډیګري چې دی نو یو کال بعد چې دی هغه ته میلاویږي نو دا یو غټ ایشو ده لکه که موږ وګورو جانزیب کالج چې دی نو یو کوالټي ایجوکیشن پرووایډ کوي دلته ډېر ښه ټیچرز دي کولیفاید ټیچرز دي او داسې ټیچرز دي چې هغه کوالټي ایجوکیشن موږ ته پرووایډ کوي او بل دا چې کوم جانزیب کالج کې کوم کسان راځي فیمیل او میل دا ایوریج کسان دي او بیلو ایوریج چې ورته زموږ وویو نو کوم ډیګري چې دی هغه کمپلیټ کېږي په 4 ایئر کې او په دې باندې ایکسپنسز چې دی هغه 20 to 25,000 روپۍ راځي او که بل طرف ته که موږ وګورو جانزیب د سوات یونیورسټي چې دی په هغې کې 4 لیک یا اباو 4 لیک چې کوم دی هغه خرچه راځي نو موږ یو غریب سړي هغه لکه بیا نشي ورکولی چې یو د چا 3-4 بچي نو هغه بیا هغه نشي ورکولی جی بالکل لکه که موږ وګورو نو زموږ سوسایټي چې ده هغه ډېره زیاته بیکورډ ده ملکن ډیویژن جی غریبانان دي هغه افورډ کولی نه شي نو که دغه شانتي جانزیب کالج په شانتي انسټیټیوشنز موږ ته دلته فراهم کړی شي او افیلیټډ کالج چې هغه د دې سټیټس چې کوم دی اټانومس سټیټس دی له ورکړی شي او دوی خپل ډیګریان په خپله چې ایشو کولی شي نو دا به ډېر زیاته ښه شي زموږ د سوسایټي لپاره سټوډنټانو ته به اسانه شي نور سټوډنټان هم موجود دي دوی هم پوښتنه کوو یاره جانزیب کالج کې چې کوم زده کړې کېږي څه وایې دغې نه څومره مطمئن یې بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه چې تاسو ښه جي ښه زما نوم صدام حسین دی جو 7 سیمسټر پاکستان سټډي and from جانزیب کالج د کوم ځای اوسېږي کوم ځای اوسېږو سر د تختبند کې انګر ډیرای بیسک د چنګړې دی خو مطلب دغه ته اوسېږو نو زه به دا خبره وکړم سر چې دا جانزیب کالج مطلب 1952 کې د بنیاد ایښودل شوی دی دې کې بیا دغه شانتي 17 ډپارټمنټ دي مختلف قسمه که نه سر نو ډېر یو بهترین بلډینګ دی پرمنټ بلډینګ دی د وخت نه او که بل طرف ته موږ سوات یونیورسټي وګورو مطلب د هغې پرمنټ بلډینګ نشته کله یو ځای ته کله بل ځای ته شفټ کېږي کله بل ځای ته اوس زموږ مین مسله دا ده سره چې دلته کې موږ ته ډیګري مطلب هغوی موږ له راکوي که نه سر دا مطلب موږ دا ډیمانډ کوو د خپل سی ایم صاحب نه چې موږ دې جانزیب کالج دې اټانومس سټیټس ورکړی شي ځکه چې مطلب یو سینیر فارغ شي نو هغه بیا خپله ډیګري ته په انتظار چې موږ به سوات یونیورسټي ډیګري کله رالیږي په هغه کې دغه مسکه یا 6 منت خامخا لګي مننه بل ملګری ولاړ دی دنه پوښتنه کوو چې جانزیب کالج ته چې کله دا سټیټس میلاو شي چې ډیګري هولډر شي نو څه پیدا به شي زده کوونکو ته به څه پیدا شي نو زما نوم شیر عالم دی او جانزیب کالج ایس پی ایم یم او د دې خو ډېره غټه فایده دا وشي چې زموږ ټوټل کم سټوډنټان چې کوم دي نو هغه څه ورته وایي د یونیورسټۍ د چکرونه چې کوم دی نو هغه نه خالي کېږي نو هغه به دلته کې خپل سبق په سټیبل طریقه باندې څه ووایي نو چې جانزیب کالج چې کوم دی هغه د سوات یونیورسټۍ نه مخکې انسټیټیوشن دی پکار چې دې ته یو سیپریټ سټیټس میلاو شي او د دې اډمنسټریشن چې کوم دی نو هغه واسک شي دلته کې زموږ د ډېر شي سټوډنټانو کوم چې ټایم سفرینګ دی د سوات یونیورسټۍ ته تللو راتللو نو هغه به چې کوم دی هغه به زموږ د ختم شي او د سټوډنټ فوکس چې کوم دی هغه به دلته کې سټډي ته شي او بل دا په سټوډنټ کې به دا کانفیډنټ پیدا شي چې یاره زموږ یو خپل یو ځای شته خپل د مسلې حل شته که دلته کې یو سټوډنټ ته یو مسله راشي نو هغه چې کوم دی نو د هرې مسلې دپاره که هغه په ریسرچ
کې ډېرې زیاتې مسلې راځي که نه په لاست ایئر کې نو سټوډنټان به دغه کې ډېر زیات سفر کېږي بس دا منډه او دوړې او هلته کې کله یو باندې کله بله باندې بیا ورسره سران دلته کې د دې ځای نه نشي تللی د دوه هغه ضرورت یې ورته نو ډېر شی مسلې دي. زما نوم آصف خان دی د اکنامکس ډپارټمنټ 7 سیمسټر سټوډنټ یم او موږ دا اواز پورته کوو چې زموږ د انسټیټیوټ 3 ډیګري ایوارډینګ انسټیټیوټ شي. د هغې وجه دا ده چې دا یو هیسټوریکل کالج دی په دې کې هر هغه فیسیلیټیز موجود دي کوم چې یونیورسټۍ دپاره پکار دي. دلته هیڅ قسم څه مسله نشته او دا د غریبانانو کالج دی. افورډیبلټي چې د چا نه هغوی دلته راځي سبق وایي نو که فرض که موږ ته یونیورسټي خنډ جوړېږي او هغه طرف ته موږ ځو کمپلیکیشن راته پیدا کوي نو دا زموږ دپاره ډېر زیات تکلیف باعث جوړېږي. به هر حال خبرې او مسلې خو ډېرې زیاتې دي خو زموږ خپل دا اواز پورته کوو دا زموږ حق دی چې زموږ د جانزیب کالج دی ډیګري ایوارډینګ انسټیټیوټ شي نو دا به د دې غریبانانو دپاره ډېره زیاته ښه خبرې وي. یو وخت کې تاسو ته پیسونه هم سیوا کړو یونیورسټۍ خلاف تاسو راووتی احتجاج هم وکړو بیا خو وزیر اعلی هغه پیسې کمې کړې نو که بالفرض که دا کسان یونیورسټۍ ته لاړ شي نو دوی بیا هغه پیسې ورکولی شي؟ نه جی بالکل نشي فرق. 100,000 او 4 لکه ډېر فرق دی. بالکل چې ډېر زیات فرق دی او دا خو د غریبانانو کالج دی. ما خو تاسو ته خبره وکړه ډېر زیات فرق دی ډیفرنس خو ډېر زیات دی. ما چې څنګه تاسو ته دا خبره وکړه چې خنډان خو ډېر زیات دي دا هم یو خنډ دی. د هغې دپاره بیا د غریبانان نوځي او خپل ټایم هم ضایع کړي احتجاج به کوي یو شی بل شی نو زموږ دا حق دی موږ ته میلاو شي چې دغه مسایل ټول ختم شي او زموږ د جانزیب کالج ډیګري ایوارډینګ انسټیټیوټ شي نو دا به د دې ولس دپاره ډېره زیاته اساني پیدا کړي. نو زه ستاسو په اساس سره دا خبره خپل سی ایم صاحب ته فارورډ کوم چې زموږ د جانزیب کالج دی ډیګري ایوارډینګ انسټیټیوټ شي دا زموږ حق دی پکار د موږ ته میلاو شي. کتونکو په جانزیب کالج کې بلا جینکۍ د دې ځای ماشومان هم زده کړې کوي بي اس هغوی دلته کې کوي او هغوی ته هم ویډیا زده کړو یو موقع ترلاسه شوې ده. وړاندې چې دی نو دلته کې دا موقع نه وي نو دغه ماشومان به په کور کې ناستې وي هغوی به د زده کړو نه پاتې وي ځکه پښتنو معاشره ده پېښور ته ایبټ آباد ته لاهور ته اسلام آباد ته دوی تللی نه شو. بله دا ده چې هغوی هغه خرچې هم نه شوې برداشت کولی چې په هاسټل کې پاتې شي پلاران یې دونه مالدار هم نه دي سوات پسمانده علاقه ده یو ماشوم ما سره ده بي اس کوي دله پوښتنه دې نه پوښتنه کوو چې څومره اسانتیاګانې دي ته په دې دلته زده کوونکو کې زده کړو کې او بیا ورسره د دې نورو ملګرو څومره اسانتیاګانې دي ته راته ووایه که نه څونه جانزیب کالج معیار څه دی تعلیم څومره ترې مطمئنه یې؟ موږ خو د جانزیب کالج ډېر زیات مطمئن ځکه چې دلته کې هر فیسیلیټیز موجود دي. زموږ سره انشاءالله 18 ډپارټمنټس دي که نه د هر یو ډپارټمنټ لکه هغو خپل 18 ډپارټمنټ د هر یو ډپارټمنټ سره لکه خپل مطلب دلته لایبرري هم شته د هر یو ډپارټمنټ سره لکه خپل دغه هم شته لکه هر یو خپل ایکسپریمنټ هم کولی شي د هغو دپاره جوړدار لیبارټریز هم موجود دي. دلته کې تعلیم دپاره هم ډېر ښه سهولتونه موجود دي. نو څه وایي چېرې که دې ته د ډیګري هولډر سټیټس میلاو شي څونه پیدا به شي ماشومانو ته به څونه پیدا شي تاسو ته به څونه پیدا شي؟ نو مطلب د ډیګري هولډر دا کومه خبره چې دی دا زموږ د کالج دپاره یو ډېر ښه خبر دی چې موږ ته خپله ډیګري میلاو شي که نه دا زموږ د کالج دپاره یو ښه خبر دی چې موږ زموږ کالج ته د یو خپله ډیګري میلاو شي. موږ د رسوا یونیورسټي ډیګري ضرورت نشته خو زموږ کالج ته دومره اختیار چې هغه موږ خپله ډیګري راکړي. بله زده کوونکي موږ سره موجود ده دې نه پوښتنه کوو جانزیب کالج کې په کوم سیمسټر کې کوم کلاس کې سر السلام علیکم زما نوم فریال حنان دی او زه بی ایس انګلیش کوم سیمسټر 7. څه وایي د جانزیب کالج زده کړو ته څه وایي څومره معیاري دي څونه مطمئنه یې؟ څنګه چې زموږ کالج هسټوریکل دی دغه شانتي زموږ سټډي چې دی نو د هغې هغه لیول چې دی هغه بیسټ دی. زموږ ټیچرس چې دي هغه ډېر زیات ایجوکیټډ دي ایکسپیرینس دي او ډېر زیات مطلب هغه زموږ سره چې کوم لینک دی هغه ډېر زیات بیسټ دی. لکه موږ ته اپورچونټي میلاویږي چې موږ بغیر هیزیټیشن نه داونه کوېسچنز وکړو او هغو ته چې هغه موږ له هغه بالکل ټف هغه موږ له نه راکوي انوایرمنټ خو موږ مطلب easy to question them. اوس تاسو سټوډنټان غوښتنه کوي بله سره ما خبرې وکړې چې یاره دې کالج ته د ډیګري هولډر سټیټس ورکړي چې خپله ډیګري ورکوي. اوس چې ستاسو ډیګري یونیورسټۍ ته ځي یونیورسټۍ هغې دسخط وکړي بیا واپس راشي د هغې مخصوص فیس لري نو څه وایې د تاسو په دغه غوښتنه کې څونه شامل یې او څومره اسانتیا به شي؟ پوهانې وایي چې یاره اوس 18 ډپارټمنټ دي خو که موږ ته د ډیګري هولډر سټیټس میلاو شو دا به 18 په ځای 14 شي ځکه چې بعض ځایونو کې زموږ لاس تړلی شوي دي دلته 6 ډپارټمنټ داسې دي چې هغه په یونیورسټۍ کې نشته نو هغوی دا بند کوي حالانکه تعلیم ورکولو چې د حکومت دعوه کوي چې موږ نور له ورکو نو څه وایې په دغې اړه باندې؟ اصل کې که موږ خپل د کالج ته وګورو نو زموږ کوم ټیچرس چې دي هغه پرمننټ فیکلټي دي او ایکسپیرینس دي ایز کمپیر ټو سوات یوني. هلته هغو موسټلی چې د هغو کوم ټیچرس دي نو هغه کانټراکټ ټیچرس دي نو مطلب لکه دا خو انجسټس دی چې لکه یو کالج د ډېر ټایم نه را روان دی د دې سره چې کوم کالجز او سکولز ایون هغه سکولز چې کوم د دې په ټایم کې جوړ شوي نو هغې ته اوس د کالجز هغه درجه میلاو شو او موږ ته اوسه پورې د یونیورسټي هغه
هغه ملاو نشو نو فیرلی وکتلی شي نو په کار خو د چې موږ ته دا دغه څه غوښتنه کې د خپل وزیر اعلی سواد ته غوښتنې خو موږ ډېرې کوو خو د هغو راکول باندې ډیپینډ کوي که نه چې هغه موږ له راکړي چې څه موږ غواړو نو آی ریکویسټ دیم چې موږ له دا سټیټس راکړي ځکه چې دا موږ ډیزرف کوو دا زموږ حق دی لکه دا موږ له راکول خامخا پکار دي او موږ یوت یو موږ د فیوچر یو که دوی زموږ د حقوق خیال نه ساتي نو موږ بس را روان بیا دوی زموږ په لاس کې دي بیا موږ هم د دوی حقوق خیال نه ساتو جی کتونکو د سټوډنټانو خبرې تاسو واورېدې اوس په دغه لړ کې زو د دې کالج د جانزیب کالج پرنسپل سید ممتاز علي شاه خواله چې هغې څه وایي چې آیا د هغې سره دغه سهولیات یا دومره کیپیسټي شته چې دې کالج ته د ډیګري هولډر حیثیت ورکړي شي راځئ چې دوی واورو دوی څه وایي زموږ سره ټول انفراسټرکچر موجود دی زموږ سره مطلب د بلډینګ سپیس هر څه زیات دي کافي دي بلکې د کافي نه هم زیات دي موږ ډېر په اسانه باندې کو دا ډیګري ایوارډینګ سټیټس دې ته میلاو شي موږ ډېر په اسانه باندې چلولی شو په دې کې موږ د ایکسټرا څه پیسې میسې یا د پکې د ګورنمنټ هم نه غواړو صرف یو څو پوسټونه دي چې هغه موږ له راکړي هغه به ګوتې اپګریډ شي او نمبر به پکې لږ ونتې زیات شي دې نه به سټوډنټ ته ډېره زیاته فایده ورسي چې په یونیورسټي کې تعلیم لږ ګران دی هلته کې چې په یو سیمسټر څونه خرچه راځي که نه جي نو په هغې کې ورته موږ 8 سیمسټره کولی شو جی کتونکو د خوشقسمتۍ نه جانزیب کالج کې موجود یو او دلته کې د سیمې ایم پی ای او د علاقې ډیرکټ چیرمن د صوبایي اسمبلی غړی چې 2 پیرې پاتې شوی د ترقیاتي کارونو مشر دی په ځلا موجود دی او راغلی دی د جانزیب کالج یو وداني جوړیږي د هغې دوره کوي نو دنه به دغه اړه باندې پوښتنه کوو چې کوم د زده کوونکو کوم ډیمانډ دی وړاندې چې دی نه هغې ویلو چې دلته د بي اس شروع شي دلته بي اس ختمېدو په ځلا پای کې یو ډېر ښه کردار ادا کړی و هغه بي اس یې بحال کو اوس چې دی نو دغه سټوډنټان دا غوښتنه کوي چې دا د ډیګري هولډر اداره شي څنګه چې اسلامیه کالج دی یا د خیبر پښتونخوا او نور کالجونه دي دې باندې پوښتنه کوو دونه په ترکیب صاحب جانزیب کالج خو ستاسو ګاونډ هم دی دغه خواته ستاسو کور دی او دا داسې کالج دی چې د 500 کالونه په زرګونو نو په لکونو سټوډنټانو ته خدمات ورکړي دي اوس دغه والدینو یا د سټوډنټانو دا غوښتنه ده چې دا د یو خودمختاره اداره شي او دې ته چې د ډیګري ورکولو چې دی نو هغه اختیار ورکړی شي او دا اختیار چې دی د وزیر اعلی سره صاحب سره څه وایي په دغه شکریه ډېره مهرباني اصل کې څومره زمونږ ګورنمنټ پی ټي ای ګورنمنټ د هغې ویژن هم دا دی چې ایجوکیشن او هیلث دا په بره باندې بوځي او خاص کر غریب خلکو ته هیلث او ایجوکیشن مطلب مفت شي هغو نه پیسې نه ځي ځکه چې غریبوالی دی ډېر تکلیفونه دي زموږ ملک کې خاص کر زموږ په صوبه کې او دا الله کله شکر دی زموږ چیف منسټر صاحب خدای پاک داسې طبقې نه راوستی دی چې هغه سره د غریب احساس دی د غریب سړي درد ورته معلوم دی او دغه شان چیف منسټر صاحب هم کله چې د عمران خان سره میټینګ کوي نو هغه دا خبره کوي او کله چې موږ ورسره ډېر کم ناست یو خو چې کله میټینګ کوي نو هلته دا خبره کوي چې محمود خان د هغه الفاظ دی چې ته سهار راپاسې دا سوچ کو چې غریب سړي سره به زه څه وکړم غریب سړی به څنګه اوچتېږي نو زما په خیال ټیک ته هر څه به کوو خو د ایجوکیشن او هیلث چې دی دا به موږ غریبانو ته پی ټي آی ګورنمنټ وعده کړې ده دا به انشاءالله پرې کوو او په هغې کې هم دا ډیګري کالج چې کم مطلب خپله ډیګري ورکوي یونیورسټۍ په 1,00,000 روپۍ علي او دو 35 دي که 36,000 زما په خیال د 4 کالو علي او د هغو څه کم 15 لک روپۍ جوړېږي یا 4 لکه یا هر څه چې جوړېږي خواوشا جوړېږي خو په زرګاو په لکاو کې ډېر فرق دی انشاءالله تعالی چې منسټر صاحب سره به زه خبره کوم دا د 2015 نه موږ دا شروع کړي وه او زما د الله نه امید دی انشاءالله چې منسټر صاحب دې کې به ډېر مخلص دی ډېر سنسیر دی دا کار به خدای پاک دغه د لاسه کوي یو ماشوم ما سره خبره وکړه وی چېرې پی ټي آی ته یوت ووټ ورکړی دی او د یوت د وجې نه دوی راغلي دي او زه نن دا مخامخ وایم که زموږ دا کار وکړو نو موږ سره ملګري یو که موږ کار ونه کړو نو بیا زموږ نه دا تمه نه کوي نو دغه یوت ته چې جانزیب کالج زده کوونکي سټوډنټ تا ته پته ده چې دې نه بله سیاستدان وتلي دي دلته چې دی نه دې بالکونیانو نه بله چې دی د دې سوات نوموړي سیاستوال چې دی هغه دلته کې تربیت اخیستی دی څه وایي هغه یوت ته اوس دا ما اوس یقین وکړه دې نه ستا د انټرویو ستا د کوېسچن نه مخکې ما د پرنسپل صاحب ته دا خبره وکړه چې نوجوانان دې الله پاک لري او عمران خان دې لري نو عمران خان نه ګټه کول ډېره ګران کار دی چې نوجوانان او انشاءالله تعالی زه دغې ماشومې ته دغې خپل یوت ته د خپلې کچرې ته دا پیغام رسوم هم دغه شان به کېږي او انشاءالله تعالی دغې کې شک نشته چې موږ له الله عزت راکړی د یوت عزت راکړی چې خپل پلار یې نیولی خپله مور یې له لاسه نیولې او بیډ یې والی دی او د بیډ هر چا سره چې نه خدای نه دي کتلي چې دا څوک دی خو عمران خان ته یې کتلي او بیډ ته یې کتلي نو انشاءالله تعالی موږ به هغه نه مایوسه کوو
مونږ به د هغو جذباتو ته ټیسټ نه رسو. مونږ خدای پاک د هغو د لاسه په دې کرسو باندې کینو. نو زه یوت ته دا پیغام رسوم چې مونږ ستاسو خادمان یو. ستاسو د خولې نه کومه خبره چې وځي او د ستاسو په حق کې د قوم په حق کې د دې ځمکې د وطن په حق کې انشاءالله تعالی مایوسه کېږي به نو. ډېره مننه. کتونکو ته به دا ووایم په دې موقع باندې چې جانزیب کالج چې کوم دلته کې چارواکي دي او دلته د هغې مشران دي، هغوی وایي چې دا توان مونږ سره د دې بلډینګ نه علاوه شته چې 6.5 زده کوونکي دې وخت کې په جانزیب کالج کې زده کړې کوي. او که دا دوی ته دغه حیثیت ورکړی شو نو دا 6.5 به 12.5 یا 13 ته مونږ په یو کال کې ورسو. 18 شعبې دلته کې دي، هغه 18 شعبې به مونږ 6 ته ورسو. 6 داسې شعبې داسې دي چې هغه دلته شته او په یونیورسټۍ کې دي شته. یونیورسټي دوی ته وایي چې دا بندې کوي. دغه څنګه چې په زلکي مو ویلو دغه یوت سره دغه ظلمو سره دغه پیغلو سره یې لوز وکړو چې جانزیب کالج ته به دغه حیثیت ورکو. نو مونږ به راتلونکي وخت کې دغه هم خلکو ته ښایو چې دې ته هغه حیثیت ورکړی شو. دې سره چې دی نو پروګرام د سواد نه ختم شو. زه به عدنان ته، عدنان خپل پروګرام جاري ساتي.